الله الرحمن الرحیم سورۃ الحجر د سورۃ الحجر ذکروي پدې کې د اصحاب حجر ذکر دی کنا کذبت اصحاب الحجر المرسلین او دا د مدینه منورې نه چې کله شام ته ځي په دې لار کې راځي د مدینه منورې نه په دریو مرحلو باندې دا ځي اصحاب حجر الته مشهور او اسم خلا چې کوم دی دغه زین الذی ور الته کې کوم دی نو آثار قدیمه شته دي اعظم ګ امیر محترم چې دینو تلو او ورسره د کوهات اجان صاحبان او بیا دغه ز سټیډیم جوړه دا کتاب چې تلستی لیدلی چتا لیدل دا نو ګوره اصحاب الحجر هغه ته وي ښا او بیا لار چې مدغه سټیډی باندې اکتفا او کې ته ما صاحب حجر کتلې دي نه للبغاري خان وقال مجاهد صراط علی مستقیم قرآن کې راځي هاذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان امام بخاری دا ذکر کوي چې د صراط معنی صدا دوی الحق صراط په معنی د حق دی علی مستقیم د علا په معنی د الی سره دی نو الحق یرجع الی الله حق چې کوم دینو دا الله ته واپس کیږي معنی دا چې دا حق د الله طرف نه دی وعليه طريق او په الله دی بیانول د حق وقال ابن عباس لعمرك لعيشك ورا لعمرك انهم لفي سكرة يا مهون عثمان دا چې دا عمرك عمر مراد دی نو امام بخاری وی چې لعيشك ذکر د عمر دی او مراد نه عيش دی معنا ژوند لامرو کا زما دي قسم وي په ژوند ستا باندې اوس کې دیوان څوک باس کی خوان در تفسیر خبرې دی بخاری سره خو هغه مناسب نه دي لکه چې بخاری کې خلک دغه مخکې منډه وي خو چونکی په دې دا باس چې لامرو کا حدیث راځي چې من خلف بغیر اسم الله فقد اشرک او عمرک الله قسم خوري په عمر د حضرت صلی الله علیه وسلم باندې دا عمر دا حضرت کو مخلوق دی نو الله په دې باندې قسم څنګه خوري دغه جوابدار چې مقنن د قانون نه مستثنا دی الله قانون جوړ کړ د بندګانو لپاره او مقنن د قانون ماته نه وي هغه مقنن دی تاسو وی چې بغیر الله به قسم نه خوري خلاص دیمه خبر دا د مولانا صاحبہ چې امام مالک تحقیق دی چې علامه قرطبی دی ذکر کړ دی دا صرف دغه وصیت دی چې دا لامرو کج کم ذکر راضی یا وتین راضی یا زیتون راضی نو التکی کلمه د خالق مقدر پکار دا ید الله د صفات یو صفت مناسب الت مقدر پکار دی لامرو کمانه دا د لامرو خالقی کا یعنی قسم دے دغه خالق د عمر ستا لامرو کا اے خالق عمر کا قسم دے داغه ذات هغه ذات چې خالق د عمر ستا دی نو خالق عمر کا شو نو قسم په عمر رانغه قسم په خالق العمر راغه او خالق خصوص دی الله مې ربان دی او یا زموږ استادانو خسته خوندوري خبر دي چې لام قسمیه د ذکر د قسم د مراد شهادت ته استاد عمر شهادت شاهد د عمر ستا نو سمانا ستا شاهد ستا عمر یعنی هغه برداشت د تکلیفونو انهم لفی سکرت یا مهود قوم منکرون دا یو قوم د ناشنا معنی څه شو ان کرهم لوط ته امام بخاری ما د سوچ کو چې منکرون ان کرم لوط ان کرم لوط لوط علیہ السلام ناشنا وګړه حالانکه منکرون دي یره ما د کتابونو کتل چې دوی په کې لیکل دي کې نه خو زما زین راغی چې قوم منکرون ماندا چې دا یو قوم د ناشنا ولې لګون کې ته پته نه و نه یاره لګون کې ته پته و را لګل شي ته پته نه و نو ځکه انکرهم لوط علیہ السلام ناشنا و ناشنا نو ایت ناشنا ښکار شو هم معروف مشهور خلق ملائکه وقال غیره او غیر دا مجاهدنا نور علماء کتاب معلوم یعنی اجل اوس ګوره دا کتاب په ګڼو مانو سره راځي په معنی د فرضیت راځي په معنی د عدت راځي په معنی د رزق مقرر راځي
دې ځکه دا کتاب معلوم په باندې اجل راغی کتاب معلوم یعنی اجل معلوم لو ما تأتینا او دا لو ما تأتینا دے تعرف لو دے لیکن امام بخاری داخل چې دا لو په باندې الله تخصیصیه دے لو ما تأتینا یعنی هل لا تأتینا ول ناراضی مونږ ته فرشته شیعون یعنی اممون فی شیع الاولین دې کنه نو شیعه ته وي یعنی امم ته وي هغه ډلې ته وي چې په یو خبره با ټول متفق وي لکه شیعان والاولیاء اذن شیعون او اولیاء هم شیعه اولیاء چې دي دا هم په معنی د شیعون راځي اولیاء ما اولیاء نه دي مراد والاولیاء مددګاران نو معنی دا شو والاولیاء او مددګاران د یو قوم اذن شیعون دیتم شیعه وي یدام یو قوم دی چې په یوې خبرې متفق شوي دي چې هغه مدد ته یو کس دی والاولیاء په منصب شي مددګاران وقال ابن عباس یورون اشغلوا لشیم دا مجهول معنی د اشغلوا لشی امام بخاری د مسرعين معنی کې مسرعینا منډي ويونکي د معروف معنی وکړه او مشهور قرات چې کوم دین یورون دي او معنی مجهول ده دا چې دا قوم اشغلوا لش چا اشغلوا وای سهر ګل چا اشغلوا خواهشاتو دا خواهشات په دمره غالب شو لکه چې خواهشات آمرین شو او دوی په خپل مأمورین شو للمتوسمین لپاد عبرت اغستن کو متوسمین اے للناظرین عبرت اغستن کو قال سکرت سکرت ابصارنا ده کنه بل نحن قوم مسحورون د سکرت معنی څه ده غشیت پټ کړی شي بروجن فی السما اے منازلا اغلار للشمس والقمر د نور سپوږمۍ لواقها دکی ورز دکی د اوبونا خپلوي ملاقها دکی ملقحتن دکی کړي شوی بس اوس قران کې راځي حمائم مسنون څه ولقد خلقنا من صلصال من حمائم مسنون دې حمائن معنی دا هغه خاور خمبيره کړي شوی نوې جماعتو حماتن معنی یاد کا حمائن دا جمع دا د حماتن او حماتن دا مفرد دی او حماسه وي هو التين المتغير اخټه چرنګ بدل کی یعنی خمبيره شي بدبودار شي او خمبيره شي والمسنون المسبوب او دا معنی دا ابو عبیده دا خلاف للجمهور جمهور خلاف دا ځکه چې مسنون د سن نه ده ما یاتی علی سنون ده چای تمګه خمبيره ويو او پاری باندې وخت تیر شي لیکن دې د مسنون معنی کې مسبوب خود سب باندې ده معنی اړول شوی معنی په قالب کې اچول شوی دا معنی شو المسنون په قالب کې اچول شوی اوس لفظي معنی د بخاری دا شو المسنون قالب کړي شوی معنی مې پوښي قالب کړي شي څه معنی شو من صلصال من حمائم مسنون موږ دې پیدا کړې دي دغه خاوري او ازداري خمبيره کړي شوی قالب کړي شوی نه اوس قالب کړي شو کده ادم قالب جوړ کړي خپې به لاسونه به مخ به سر به سینه به وغیرہ وغیرہ عذاب وي توجل یری لا توجل یری اے تخف معنی دا شو چې دا وجل په معنی خوف سره دی دابرا هاولای مکتوب مصبحین معنی کې دابرا اخره بس دابر په معنی اخر ترازی اخر حساب وانهما لبامام مبین ما د تکن بخاری باندې سره له پوریږي چې قران یادی ورته او چې قران یادی نه بیا وسو ګرځي چې کمزې کې د کمزې کې نه وي نو دې لپاره چې سره زده هغه شوم کنه لکه صدر د وفاق شوم نزوا د موقوف علی لپاره قران یادول لازم وګرځوم چې موقوف علی او بخاری به له سوګوي چول به قران یادې او چې قران یاد کینې بیا باغې نه پس موقوف علی بخاری و کوم زه صدر کېږم نه
شیخ بوی کې چې زما حکومت راغی زه به اعلان کوم چې اسلمو تسلیمو بریلیان ته اسلمو تسلیمو والا فخرج من پاکستان. یو بوډا سپینګیره بناسو درس کې وی دل په اوستا حکومت ناراضي. الله ته پته دل په اوستا حکومت ناراضي. پونه شمونه الامام امام څه ته وی وی کله ما اتممت هر هغه سو اتممت چې ته دای قصتو کې وخت دې تبه او ته دغینا هدایت حاصل کی وخت دې تبه او اهتداء طلب د هدایت ته وکي. الصيحه الهلاکه صيحه معنا چې د هلاکت. باب قولی تعالی الا من استرق السما فتبو شهاب مبین. باب د بیان د تفسیر د قول د باری تعالی الا من استرق السما سوا دغه چانا چې په غلا کې وکسارنا استرقا استراق د سرقین ده طلب د غلاو کی اسما اوریدل خبره نو په غلا کې وکسارنا یو وکسان دا چې خبره کوم ته وګی دي یو وکسان دا چې په غلا باندې زما د اجازه نه بغیر او بار ناسي بار ولاړ یو خبري اوري چې دې سوې خوشګنا او دا په استراق قسمه کې داخل دي درسونه ونه استرق سما فاتبه شاب مبین ورپسې شي یو شغل رڼا کوونکی ته ګوري کنه برنه شغلې را خوشي شي رڼا کوي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال بس دا ګران دي صفته لګي زه وتا ته یم. ها اکرمه عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. اکرمه نقل کوي د ابو هريره سیونا او ابو هريره يبلغ به النبي رسید حدیث پیغمبر علیہ السلام بین سطور دا خبر ذکر چې ابلغ ذکر دی چې دی کې ابو هريره چې کله دا روایت اکرمه ته بیانو نو سمعتو یا قال نو ویلی نو اکرمه وی چې ز په دې نیم پوا چې دا ابو هريره د حضرت نا بذات خود اوریدي دي یا دا خبره ابو هريره د حضرت نه په واسطه د غیر اوریدي دي خو به هر صورت حدیث مرفوع دی چې ابو هريره نبی علیہ السلام ته رساو. فضل شو دا احتیاط په حدیث ته الله دې موږ ته احتیاط توفیق نصیب کړي. قال اذا قضى الله الامر في السماء کله چې الله فیصلو کی دیو کار پسمانو کی الکه تقدیری فیصلو شي چې وره باران په پاکستان الله دې وری باران په پاکستان ډېر لوی ضرورت ته مولانا صاحب او الله ډېر لوی ناراضه دی او ډېر زیات ناراضه هیڅ ځکه وبنشته باران نشته کنه سره حیران شي هیڅ ځکه نشته حتی سم دمر ماړې چړ باران دې پر دوام نه کوي تا چر دعا کړ باران دې پر مشکل دی تا کړې دو فرحان په نشو باندې چې مخکې به خلکو با دعا کول اوس نه کوي په امریکای نه راضي غنم وي کې دلته نشي. حاجی اذا قضى الله الامر في السماء کله چې الله فیصلو کړي یو کار په برا ضربت الملائکه باجنحتها نو ټپول کوي فرشتي په خپل وزرو سره خذعانا لقوله یا خذعانا لقوله لوجد اظهار د عاجزینا په سبب د وینا د رب الله چې فرشتو ته حکم کوي الله الله انو بقول د بعض علما کرام چې الله اعلی فرشتو ته خبرو کی نو داغي د خب کلام نه یو زبردست هیبتی کیفیت په دې اسمانو کې پیدا شي نو فرشتو باندې پیدا شي د خوف دی وجه ده او ټپول مانه دانه چې هیڅ خوشاله شي نه رپیږي داسې نو دا رپیدل واغه لګي نه دي کنه الله 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 فرشتي ماشاءالله ماشاءالله دمر رپیږي نو دې رپو دې وزرو دې رپولو داسې کیفیت आवाज محسوس کیږي لکه یو زنجیر کړیدار زنجیر چې په یو دیوال راخي او کړ کوي کله کیفیت معلوم نه ده کړ کوي کړهړ چې کوي خذعانا لقولی کسلسلتی یا کسلسلتی علی صفوان په شان د زنجیر چې راخ کړي شي په یو کانی باندې
قال علی المدینی وی وقال غیره او غیر د سفیان او غیر د سفیان نور وی صفوان قرآن کې راځي صفوان کنه بسکون الفاء او غیر د علینا سفیان وی صفوان بس یرمانه شو کسلسلتن علی صفوان صفوان نه ده کسلسلتن علی صفوان بس ينفذهم ذالک معنا شو ينفذهم ذالک رسی الله دا خبره دویتا ينفذو د نفاذ نه ده نفوذ یو سیز کې ننوتو ته وای معنا رسول ينفذهم ذالک الله دا پیغام رسی فرشتو ته اوس دا فرشتي انتهائی په خوف کې دا حدیث ګرګران دي دا ډیر په خوف کې وي فاذا فزع عن قلوبهم نو کله چې دا یرا لرکړ شي دوی د زړونو نه دا فزع په ماند دي وزيل الخوف دا چې يرول شي دا سورته سبا ده اوځه کې وکړه دا قالو وېدا فرشتي کوزانه بارانوتا معنی یاد راکا وېدا فرشتي کوزانه بارانوتا ماذا قال ربكم سو رب تاسو دا برنا आवाज خبره کیفیت راغې دای کی الله چې کلامو کې فرشتو سره یو انتهایی hebatnak کیفیت راشي نو دی باندې خوف تاریخ چې یاره ختم شي نو کوزنه برنته ماذا قال ربكم اے رب سووي سم دنیا تبا کیسه هر څه ختمي وقالوا الحق معنا خبره کې د امن اوس دې کې باندې یاد کړم دې کې د آیت په ضمن کې د حدیث ټوکر رااله او بغیر د تمیز نه چې سره قران نیویل حافظ ني نو پاغي به ګړبړېشن پیدا شي د دې لپاره تمیزي معنی کوم معنی ماذا قربكم نو قالوا وإذا فرشتي مقربين للذي فاق دغه پیغام درب دلیل لذي ګور قران کې نشته وای دا فرشتي په حق دغه پیغام درب قال چې الله ویلي الحق دا الحق مقوله د قالوا وای دوی الحق اوس دا الحق چاته وی للذي قالتا تشوس وهو العلي الكبير و فتسمعها مسترق السماء هكذا واحد فوق آخر بس فتسمعها نو اوری دی کلام لنا مسترق السمع بس اغا غلا کون کی د غوږ سارنی بس جمله خلاص شو ها ومسترق السمع هكذا دي جنا ومسترق السمع دا مبتدا شو هكذا خبر دی او دا ځان له کلمه د غره یعنی او اخلی دلرا اغه غوږ سارنه کون کی اوسوی ومسترق السمع هكذا اغا جنات اغا شیاطین چې وخت سارنه کوي د خبرو داسې دي لاسونه داسې کنه داسې وګورئ لغونه کګی کړی او په مابین کې کوشادګي پیدا کړه او مسترق سمع هاکلا ٹھیک شو او وخت سارنه کوونکی داسې وي ځان په پوکا مسله دا چې په دنیا کې لکه پاکستان کې بکم ځای کې یو کاهن نجومی دی د کاهن نجومی نه چې رواغلی تر اسماني دنیا پورې شیاطین په یو بل باندې داسې سوالي اوس ته زغوا کېده نو دغه سین هغه برته لاش چې کله دي صحابو کې دا ځګوره قران کې ډیر مشکل دی او ما په ډیرو مليانو پیش کړی او حل نه ده کړی او ما په یو ځای کې حل کتل دی دا زما کمال نه دی خو د مولا هغه عالم کمال دی او زه خدای او رسول مغه ته په ما درب مهرباني وشو زکه چې سورته هجر کې راځي الا من استرق السمع فاتبو شاب ثاقب کلا کول شي او سورته شعراء کې وایي چې انه من السمع لمازولون دوی بالکل اوریدي نشي تا خیال وکړه او دارنګه سورته شعراء کوم راځي او سورته انه من السمع لمازولون
او سورۃ الصاد کې راځي څنګه ده پاک بوشا شابن نو بعض روایتو کې راځي چې دوی استراق کول شي پالته نه سم له معذولون دي نشو کوله اوس بس کو یو ذکر استراق کې دی شي بل ذکر استراق کې دی نشي نو بیا دا حدیث بیات کې او دا د بخاری روایتونه ثابت دي فما خو به تفسیر کې کتل دي زه دغه حواله بور کوم ځکه ما زماغه استاد شو دغه وجه دا چې زه د معاصر کتاب بالکل نه ګورم اوس ما سره په بخاری باندې شروع شته چې اثر راکړي توفیر راکړي خو زه ګورم نه د هغه کتاب بزرگ کتاب ګورم چې کوم وړي او مخکې تللی او هغه ما ته پورا حالات نه معلوم نو زه هغه ګورم موجوده ژوندۍ مولا کتاب نه ګورم ځکه به زما استاد شي او بیا به زه دغه احترام نشم کولای او دا منافقت مال نه راځي چې زه دغه نه زده کوم او بیا په غیبه باندې فتویم لګوم دا زما مزاج دی کتاب معنی نه مانه کنه معنی نه مانه او زه تاسو ما زه مولای شیخ عمر شم مولا عبد السلام صلی الله علیه وسلم طالبان رااله او دا طالبان رااله ما څخه موږ الته زو تاسو اجازه شته چې الته درس لار شم نه یو مرګری ماته ولینا نمای دا قران دې سود سیکل چل نه دي چې تاسو بلار چې هغه نه به سیکل چلی ځکه بیا براده سیکل به چلاوای دا علم دې قران دې چې تاسو په خپل ځکه دغه احترام کول شي نو لار شي او قران دې ځکه او که احترام نشي کولای نو بیا سیکل چل لمزه چې څنګه ورسره اختلافات دي ما اختلافات سره دلایل باندې بیانې ذاتیات باندې بیانې ته په زما خبره مې پوښتنه شوې ازما د عبد الوارث په اختلاف دي د قائل پر په یدین دي د قائل په ترک باندې زما په ترک دلایل بیانوم بس خلاص خبره ده زما ما ته شریعت د دې خبره اجازه نه راکې زویم چې عبد الوارث په پاکه دا صادره تور دي او ګیره سپینه ده ګیره لنډه ده دا ذاتی اٹیک شریعت کی اجازه نشته ده الکه دلیل باندې خبرو کده د رفع دلیل وای دا دلایل چې کوم دي دا داسې دي او دا داسې دي او دا داسې دي او دا داسې دي مسله بیانول شي فقال له ورته دا ما خپل د ذریعہ نو بیا طالبان خپلو ناغي ته چې خبر او کړه هغه بیا ډیر شکر او مدا کړو بیا طالبان ته ویلو مجرا دا ډیر عجیب خبره دي سړي وکړه زما خبرې خو خي خو تاسو منه خو نه کنه ما زدت یو کتابو ما پای کې ولستل چې صاحب پکې لیکلو چې په د کراچۍ یو عالم په باره کې چې د په کراچۍ کې ژوندې او وی د شیطان ته ضرورت نشته ده د شیطان په ځای کار کوي عبدالبر سے په باره کې لیکلو کراچۍ عبدالبر نو هغه خډیر زمونږ ناظم دغه علاقه نو دلته ما څنګه مرګي راځر ما ورته ما وای بسم الله الرحمن الرحیم کب شپ اعوذ بالله بسم الله پیولا ما زما پیغام ورسوي ورته چې دې سر زما باس نه چې دا خبره صحیح کړي دا یا غلطه کړي دا استاد خبري یو حق پرس عالم ته ډیر زیات نقصان ورساو چې په کراچۍ کې بریلیان ورته چې د شیطان دې مولا او شیطان ویل چې موږ ورته نو څه ګناه دي ما یو حق پرس عالم ته استاد دې مکتوب په وجه سره ډیر سخت نقصان ورسېده دای حق پرستی په خراب شو دیمه دا خبره چې دا خبره ستا شان مناسب نه و ځکه ستا یو شان عالمانه شان دی عالمانه شان سره عالمانه خبره جوړیږي دا خبره د امی سړي خبره ده چې کله مرګورول نه ناغي وی چې ټیک دا څه دې خبره زبردست احترام کوم او دوی ایډیشن کې بیان نه راځي بیا دې ایډیشن کې نشته اوس بل ته خبر ورسو په دې طریقې سره ورسو نو آداب سره نو خیر به یار خپل کار وکړو نور دانګي خو زما عادت دا زه د معاصر کتاب نه ګورم یو خدای چې بغیر د معاصر نه مسله حل کیږي د الله په فضل او کرم سره بل د معاصرین د سابقینو کتابونه شته د بیا د معاصر کتاب بل ګورم او بیا کې د معاصر کتاب ګوره ما د طویل په احکام د وجادي کې دا استادانو کې راشي وجادتي ته چې یو سړي دا کتاب لیکلی او استاد دا کتاب لیکل دی نو خودی لپاره لیکل دی چې دینه ته फायदा واخلې چې نن ته دا کتاب وګورې نو دا ستا شیخ شو چې دا ستا شیخ شو
اوس بددي شیخ مبارک بیا د بیل الفاظ سره مستعمل ذکر استاد څنګه او د دې استاد مبارک بیا د بیل لفظ مستعمل او یا مخکې ځانو ته چې ته به دې متعلق څنګه نظر ساتي وهذا هو دأبي ان شاء الله في العلم هذا هو دأبي ان شاء الله وإن اشتهيتم وجدتم حسنا فاقبلوا وإلا فاتركوا نو خیر بهر حال مسله دا وا چې اشرف علي تانوي سے دا جمله لیکلې وا او دا ډېر خسته حال دی مشکات کې د حدیث بیا زما رسو غور کې راغی دلتم دی یو دین من سمل معذولون هغه د اسمان نه دی الا امر استر قسمه هغه د صحاب نه دی صحاب نه دی صحاب پوری د پیریان تلی شي اسمانه پوری نشي نو اسمان نه منع کړی شوی دی او صحاب کې نه ټنګ ټوګه کول شي خبر اخلاص شو اشکال ختمي او دې کې دا مسله توجه کړئ دې دروي کو چې دل تراشه دې په دې سور دې په دې سور دې په دې سور نو دا سره دا شیطان اخري نه دی بره دا بره نو دې د فرشتي خپل منځ کې یو بل ته وي چې سبب باران وريږي الله ویل پلان کې لیکو باران وريږي نو دې اوس دا وایي چې سبا وريږي یا باران وريږي په کم کلی کې وريږي دا ونه وایي نو دې سره واوري باران وريږي هغه دې ته باران وريږي باران وريږي باران وريږي باران وريږي باران وريږي اصل تجراشي د الله اندنی ته دې کته کائن ته چې باران وريږي دې خلکو ته باران وري دوه والے ښه غم کړي بس ارګوي بس یافتین می کته کوم باران وريږي او چې ته باران وري دو نو وی کو نه کائن د کائن خو غیلی وي ابي خو نه وی کنه ای حضرت صاحب څنګه رښتیا ویلو کنه موږ ته چې باران وريږي وره اوس مسلې ته وکړه دې چې دا خبره کته راوړي نو برنه شهاب ثاقب په دې شیطان پس راشي یا خو په منځ کې جلوس شي نو خبر دې ته نه رسي یا هغه شهاب ورته نه رسي نو دا خبره یکدم کته کوز شي نو دې کائن ته چې ملاو شي نو حدیث کې راځي ارمان د جزا حافظ وې نو حدیث کې راځي فیکذب ماها 100 کذبه یا کذبه نو دې ورته سل خبره نور دروغ تل کی نو په دې سلو کې چې یو رښتینی شي نو مریدان وي حضرت صاحب نو ویلي حضرت صاحب نو ویلي حضرت صاحب نو ویلي حضرت صاحب نو ویلي اځه کاهن کہانتو هغه اخذ د نصف خبره وو اوس مسله حل شو بخاری زنده آباد اوس ورته غوښ کې د طالب جانا ومسترق سمع هكذا بسنګ واحد فوق اخر یعنی یو لپاسه د بل داسه ووصف سفیان بيده او دا کیفیت لاندنی باندنی تا دا سفیان په خپل لاس بیان ک وفرج بین اصابع ید اليمنى او فراخی کشادگی پیدا کړه په منځ د ګوتو د خلاص نصبا بعضوا فوق بعض چودرولې بعض دې لپاس د بعض داسې خونی شي کېده کنه ګوره داسې اوسوي فربما ادرک شهاب المستمع توجه کوه پس دیر کرتا ورسیدا شغله المستمع اغه برنی شیطان وکسارن کون کیتا قبل ان يرمي بها مخر دینا چې دا مستمع غرزول کی بها په دې کلمې اوریدلې الی صاحبی کتخل کاهن تا مار یاد شو کته د زمکی کاهن تا فتحرقه دا شهابی اوسوځي نو دا شیطان جلوشي نو خبره ختم شو نو کتران شي وربما لم تدرکو او ډیر کرتا دی مستمیتا دا شهابی ثاقب نرسی حتا يرمي بها نو تردی چې دا مستمی غرزول کی په دې کلمې سره یا یرما بها غرزول وکړي شي په دې سره ال الذي يليه توجه کا خاصه ګرام دی ال الذي اغا شیطان تا یلیه چې د مستمی ته نږدې وي برني ته کنه اوس ودا ال الذي د موصول نسوک مراد دی وای ال الذي هو اسفل منه وردا بل نه دریم ګره نه ده ها دا د مخ کې موصول معنی کوي ال الذي یلی نسوک مراد دی ال الذي هو اسفل منه یعنی هغه سره چې د برني نه لاندې دی حتا یلقوا الى الارض تر دې چې دا خبر ورسېد مکه ته وربما قال سفیان اوس ګور دیږي کې پر روایات او الفاظ کې اختلاف دی نو کله وی چې یلقوها الى الارض
او کله ربما قال سفیان حتا ينتهي الى الارض چې خبر از مکه ته ورسی فتلقى على فم الساحر یاد کا نو وګورځي دا شیطان دا خبره سره په خلی د جادوګر کاهن عقد ترویتی فیکذب ماها دروغ جوړ کی دی او خبره سره 100 کذبتن سو سل دروغ بس خلاص اوس دې کې بعد وکړه نو اوس دا کاهن مریدانو ته وایي نو په دې مریدانو کې دا خبره وچلیږي نو معنا فیصدقوا نو بیا کله د دې خبره رښتینی وګرځول شي د خبره کوي کنه هغه خبره واقع شي نو فیصدقوا یا فیصدقوا دوارسه فیقولون نو دوی وی علم یخبرنا عادی بابا جی مغنو خبر کړي یوم کذا وکذا یکونو کذا وکذا الکه مونږ ته اتوار پز نو ویلی چې په دې هفته کې باران کیږي او شو کې ونشو دا بزرګان دي کنه دیش زړه رانای ورته فوجدنا حقا مګو من دا خبره د ترویتی وا بارشتنه بس دا وجدنا حقا دا هو زمير چاته راځي دي او کوم خبره په بار کې وي وی للکلمه التي سمعت من السماء دوی چې موږ دا خبره رښتینی ومدولې للکلمه د علامه اجلیه لوجد هغه کلمینا سمعت چاورې دي شی و د برنا هغه برنی خو اوریدي و نو الته چې واوري دي شو نو کتراله یو خبره پکې ټیک شو خدا د کاهنانو خبرې دي اوس مسله حل شو مخکره وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابي هريره اذا قضى الله الامر وزاد والكاهن بس وقت کې دغه زم یو مر استادو ایبه کې لولو پیرادی وای خو وګ ورته کېده ایبه غپ لگاو کې دا وای لولو پیرادی نو وګ ورته کېده معنی څه شو دا مخ کی روایت منګوي اذا قضى الله الامر نو الته سو الته موږ سویلو فتلقى على فم الساحر یاش الته مخ کی ګوره یو دوه قرخه مخ کی ګوره فتلقى على فم الساحر شته اوس روایت اذا قضى الله الامر نو روایت کې فتلقى على فم الساحر والكاهن مارا شو وګورځي دا پخلیدا ساحر کاهن شکرا مریاض جمع کی ساحر نوزادا والکاهن على فم الساحر والکاهن قال علی بن المدینی وی وحدثنا سفیان حدیث ما ته بیان کو سفیان فقال سفیان وی قال عمرو سمعت اکرمتا قال حدثنا ابو هريره او جو کو خان وی سفیان وی چماوري دا خبره د اکرمنا استغفر الله ماورد د عمرو بن دینار نا هغه ماورد ذکر منا قال حدثنا ابو هريره ما ته بیان کړی د ابو هريره سے قال اذا قضى الله الامر وقال على فم الساحر توجه کا او دې دویم روایت کراغه چې کریم وی ابو هريره سے نا على فم الساحر نو سمانا لم يزد في لفظ والكاهن دې کو دا سه فم الساحر ویلی ولم يزد في والکاهن کاهن ذکر نشته دی فلاشو اوس مخ کې بیا وګوره قلت فارسو دی علي ابن عبد الله ما سفيان توي قال سميت اكرمتا سميت ابا هريره دا نه جوړي وای چې ما سفيان توي چې سميت اكرمتا سميت ابو هريره دې څه مطلب دی د دې ګڼ توجیهات دي خان یو توجیه استاد حاشی لیکلی دا اسمیت من اکرمتا اقال سمیت من ابي هريره وسمع اکرمت عن ابي هريره وقال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم معنا دا شو تا د اکرمنا اورید چې سمیت ویلو ار یاد شو قلت لسفيان ما سفيان توي اسمیت من اکرما قال سمیت یا څه کنه یعنی اسمیتا من عمرو ابن دینار قال سمعت من اکرمه اے سفیانا تا د عمرو ابن دینار اوریدو چې سمعت اکرمه بیا تا او اکرمه بیا ویل چې سمعت ابا هريره ان یاد شو
یو دیم توجید عام شارحین دادا قلت لسفیان ما سفیان توی قال سمیت اکرمتا سمیت ابی هریرہ سمانا دا تجدا روایت نقل کاو اکرما ابو هریرہ لغی اتیان په سمیتو کړو یا څه آسان خبره سات چې د استادانو نقل کاوه سمیتو ویلو دا دو خبرې شو زين ته خبر انا خجيب مخکدا قال امام او قلت لسفيان قائل علي بن عبد الله دے ما سفيان تو ان انسان روان کا یو انسان دے چتا نقل دی روایت کی اغوی عن امرن عن کرمتا عن ابي هريره ويرفع او دا روایت مرفوع کی رسي حضرت صاحب تا چې انه قرا فزع قران کې راځي حتا اذا فزع فرا سره دې کې ځا سره دې ځا سره دې آیت دا قرات اورید د فزع قال سفيان هكذا قرا امرو دارنګي عمرو ابن دینار ویلو فزع فلا ادري سمعوا هكذا املا دارته پتنشتي چغي فزع اوریدو یا داس فزع نو اوریدي قال سفيان وهي قراتنا دا فزع زم قرات ته اوس ګورا دا ما ترجمه چوکړه دا خلاف د حاشیه نه مې وکړه تاسو د بین سطور کې چې کوم لیکل دي دا ما دینه خلاف وکړه او ځکه فتح الباری وغیرہ دوی دغه ذکر کوي چې دا قرات د فزع چې دی نو دا کو من خود اوریدو دا فرع په قرات سره فرا سره نو تا دا فزع د عمرو ابن دینار نه اوریدو عمرو ابن دینار د اکرمه نه اوریدو اکرمه دا ابو نه اوریدو دی او سره دا زم قرات مشهوره دی ولې نو اوریدي بس خلاص شو ٹھیک شو مولانا صاحب دا د مشرانو را ای زمون بین سطور مان دا چې دا اذا فزع او پرا سره آیت فرع اوریدو هغه او ما فرع اوریدو دا فرع چې د لازم قرات دی اګه زم په دې عاشو کې دا غسیل کړل دي لکه وګور نقطه ته ګوره اقرا عمرو بن دینار عمرو دینار قال سمعت هكذا مخل کی برای برلی کی برا قال سفیان یہ قراتنا او دا برا زمو مشهور قرات ہے جی باب تفسیر قوله تعالی وذكرنا اصحاب الحجر المرسلين معنی یاد کا اور نسبت کرو د دروغ اصحاب د حجر پیغمبرانو ته دا آسان ده زموږ سره راشه تکرش اصحاب الحجر نبی رسول اصحاب الحجر تویلو او زمانه نه جوړیږي اصحاب الحجر خو په خوا په زمانه کې په سونو زرګونو کلمه کې تیر شوی دي امانه بکې قال لاصحاب الحجر اي في حق اصحاب الحجر قال حضرت ویلو في حق اصحاب الحجر جی لا تدخلوا اي صحابه مداخله کې علی اولئک القوم په دې قوم باندې الا ان تكونوا باکین چې جړیدون کې فلم تكونوا باکینا چې جړې گئے نه فلا تدخلوا عليهم بیا په دې لارو باندې مزه په جړه او په خوف زین ټیک د کینه سم مزه ولی ان يصيبكم مثل ما اصابهم لا مقدر الله يصيبكم مثل ما چرته پتا سو هغه عذاب را نشي چې پاغي راغلو جی باب تفسیر قوله تعالی ولقد اتینا سبع من المثاني والقران العظیم دا ویل ته حدیث مخکې ویل شاوه عاصم ابي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي فدعاني فلم اتي حتى صليت ثم اتيت فقال وما منعك ان تاتي فقلت كنت اصلي فقال الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل ان اخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من فذهب يعني اراده وکړه حضرت باروزی ها فذكرته نو ما حضرت ته دغه خبره یاد کړه چې تاسو یې زب جمعات نه لا نوزم چې تا ته به وې ها فقال الحمد لله رب العالمين يسب المسائل والقران العظيم الذي اوتيته قد مر هذا الحديث مرارا چلو حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام القران يسب المسائل والقران العظيم باب قوله الذين جعلوا القران عظيم اوس ګوره دا زه مشکل دی
الذين جعل قران عزین اخل چې چا ګرځول د قران ټوکري ټوکري اوس د دې عزین یو معنی دا ده چې قران ټوکري کړي دي نو معنی دا شو چې اهل کتاب دي دا قران به هم دی معنی خو چې کم موافق د خواهشات د دوی وو او دغه قران به دوی نه منه چې کم خلاف د خواهشاتو نو دغه سورۃ یونس کې مرادي ائت بقران غیر هذا وبتلو د عزین معنی کې المقتسمین عزین معنی ډلې ډلې دا څوک دي المقتسمین دي او د مقتسمین کې دوه معنی دي دا اقتسام دی دا قسم نه دی تیشو کنه یا دا قسم نه دی یا خدا دې د ویش نه دی یا په معنا دا قسمونو سره دی ادوار معنی صحیح دي مشرکین مکه یو بل قسمونه ورکړو په مخالفت پیغمبر صاحب یو یا مشرکین مکه د مکی لارې ویشلې وی لپاره د منا کولو د خلقو د نبی علی السلام نه لکه روایتو کې راځي مختلف لارو کې به یو بدبخت بناستو ورغه به چرته دی مکه ته خیال کو په مکه کې ولک پیدا شوی دی ورغه خو دې لا اله الا الله आवाज کوي او زمونږ د مشرانو د عقیده مخالف دي او خلک ټول معذله گمراهان کړو او هغه ساحر دی مجنون دی وغیرہ وغیرہ قال مقتسمین الذين خلفوا هغه کسان چې قسمونه خورلو په مخالفت پیغمبر علیه السلام یو یا مقتسمین اقتسام ای ویشل خجیب الذين حلفوا ومنه لا اقسموا دا مقتسمین لا اقسمون ده او لام کې لام زائد اے اقسمو چې لام زائد شي ويقرأ لا اقسمو دا دیم قرات لا اقسم بلام تاکید ده لا اقسم نه ده لا اقسم یعنی خامخ قسم فرم قاسمهما شیطان قسمونه او خپل چاته آدم او حوا ته اوس دې کې یو سوال چې قاسمهما دا خو د باب مفاعلین ده او د مفاعلی خصوصیت اشتراک ده دینه دا معلوم شو چې ابلیس آدم علیہ السلام ته قسم خوړ نو آدم او حوا په مقابله کوم قسمونه هغه ته خوړل نو امام بخاری وایي چې نه دلته کې باب مفاعله د اشتراک نه ده بلکې د طرفي واحد نه ده وای قاسمهما حلف لهما ما یاد کا قسم خورلو دی بدبخت شیطان دی دوار تا ولم یحلفا له او آدم و حوا دی ته قسم نو خورلے معنی مشارکت ته پار نه دی جی وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا سورۃ نمل تلا تقاسم بالله لنبیتنه ثم لنقولن لي وليه ما شئنا مالك قال ونا صادقون تقاسموا اتحالفوا یو بل قسمونه خورل ها اوس دې کې دا دې چې دا عزین معنی ټوکړي ټوکړي دا څوک ته مراد دي مشرکین ته مراد دي کې اهل کتاب ته مراد دي یو رائے قالوا مال کتاب دال کتاب دي جزوه اجزان تقسیم کړو دوی دا قران ټوکړي ټوکړي څنګه فامنو ببعضه ایمان راوړو په بعض د قران چې موافق د توراتو اپ پنځیر شی معنی وکولا هغه چې موافق د خواش د دیو وکفروا ببعضی اور انکار کړو داغنا چې مخالف دي دیو او کله معنی کولا او به معنی هغه عیسی چې دوی په کې پیدا وا انکار وکړ داغنا چې په دوی به بوجو استمانی به کول فبه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن أبي سفيان عن ابن عباس كما أنزلنا على المقتسمين قال أمر ببعض وكفر ببعض اليهود والنصارى. يعني مراد يهود والنصارى دي جي. باب تفسير قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال عبادتو کا ضرب تردید تعالی یقین راشی یقین نسم مراد قال سالمو مفسر سالم وی الموتو چې مراد یقین نه موت ده امراد سالم نے لکھلی دی چې دا سالم د عمر صاحب نه سي دي د عبد الله صاحب زوی دي مولوی صاحب راغله
وخوره ترمذي